زما سره انتهایی ظلم شوی دی او داسې ناروا شوې ده پښتنو ته د ښکاره شي د یو انسان څه نه چې قسم په خدای چې د یو کافر سم داسې سلوک نه کېږي رنګې په هر څیز باندې د هغوی قبضه د هغوی ته څوک لاس نشي اچولی ولې هغه طاقتور خلک دی زه طاقتور نه یم زه یو شریف سړی یم او د لوی او د کبر مې توبې هر قسمه لار راځي خو ما د امن د شرافت ما چغې ووالې په هر دروازه مې وټکوله ما ته انصاف میلاو نه شو لحاظه که ما د فریاد او د انصاف دروازې ستړې کړې ما ته انصاف میلاو نه شو نو د خدای په نوم مې د قسمي والله تالله بالله چې زه به ټوپک راچوتوم زه به داسې کار کوم چې د چا خبره چې د ټرمپ اخبار سرخۍ ته وخیږي بیا والله چې دا شته جیداد به مې ختم شي نسل دا ماشوم بچی مې دا وښایه دا قسم مې دی که ما ځان ته نقصان ورساو یا مې به خپلو بچو ته ورساو یا مې بل چاته ورساو تمام تر ذمه داري به شاهد لالا په دغه د پاکستان تحریک انصاف په دغه ټیمانو باندې چې دغه قابض دي په دغه ځای کې لسته کسه چمچې پیدا کړي دي څوک ولا په فیسبوک باندې کمپینې کوي او پوسټونه ولا کوي ناجایز کارونه کوي د خپل ټیم دی د عمران خان د ویژن خلاف دي د عمران خان ننم چې کوم دی د دیو د لاسه په جیل کې دی نه د عمران قدرمند شاهد خان شاهدم اپر دیر و شیره دره که موجود ما سردار حسین خاکسار یو شاعر دی او شاعران هغه خلک وي چې دا ډېر احساسمند وي دا د قام د معاشرې په ستونزو باندې لیک کوي د دې په لیک کې ډېر غټ زور یو موږ او تاسو ته هغه مسلې په لیک کې راټولې کړي او ډالې کړي خو بیا پښتونستان دی په پښتونخوا کې ژوند کوي دلته اکثر ډاکټران چې کوم دي نو دا مسیحایي بیا ډاکټران داسې غلطي وکړي په سرکاري هسپتالونو کې چې ستا مریض د ډاکټر د غلطۍ په وجه ژوند بیلي او بیا ته د خپل مریض پوښتنه هم نشي کولی او که بیا هغې دپاره اواز چوتی هم نو د ډاکټر خلاف څوک اکشن نه هلي دغسې یو سانحه د شاعر صاحب سره راغلی ده چې د هغې مورکۍ په یو سرکاري هسپتال کې د علاج په دوران کې وفات شوې ده بیا د خپلې مور پوښتنه هم نه ده کړې ډاکټران یې معاف کړي د هغې نه باوجود هم ډاکټران راپاڅېدلي دي او د ده سره ظلم زیاتی کوي په دې اپردیر کې ایم این ایم شته ایم پی ایم شته دې غریب هرې دروازې ته اواز کړی دی ورې ډبولی دی خو د ده غږ چا نه دی اورېدلی نن مجبوره شو چیر شاهد خان به راشو زما دغه غږ دنیا ته کېده که په دغه کتونکو کې څوک انصافدار او د هغې وس کېږي چې زما دا مسله حل کړي السلام علیکم وعلیکم سلام شاهد خان لالا ډېره مهرباني د ټولو نه لومبی زه ستا انتهایي مشکور یم د ته دل نه چې تاسو دیر ته رالی وشیرۍ ته رالی او زما غږ پورته کوئ ستاسو ډېره مننه ستاسو یو جهان مننه صاحبه نن مې د پښتنو عوامي عدالت ته خپل فریاد راوړی دی خبرې تا وکړې څه پکې پاتې نشته زما سره انتهایي ظلم شوی دی او داسې ناروا شوې ده پښتنو ته د ښکاره شي د یو انسان څه نه چې قسم په خدای چې د یو کافر سم داسې سلوک نه کېږي قصه څه دا رنګ دی چې په 8/12/2024 باندې زما والدې صاحبې ته اټک وشو چې فی الفور مونږ د ایمرجنسي د REC هسپتال ایمرجنسي ته ورسوله خو د بده مرغه ډاکټران موجود نه وو په ایمرجنسي کې د نیمې ګنټې نه والا د 40 منټو پورې موږ انتظار وکړو مریض ته وخت په وخت تکلیف سیوا کېده خو ډاکټران را پیدا نه شو چونکې د هارټ پیشنټ و هغې ته په ایمرجنسي بیسس باندې د ټریټمنټ ضرورت و د اکسیجن ضرورت و دغه شانته د امبولینس ضرورت و صاحب هیڅ څیز موږ ته میلاو نه شو دغه شارټ ویډیو کلیپ د کتونکو سره شریک کا چې دغه هسپتال نه ما ریکارډ کړی دی چې د دې هسپتال د ډاکټرانو غفلت او زما د خبرو حقیقت نورم واضح شي او دغه چې دا کم امبولینس ما استعمال کړی دی چې موږ ته په بره دیر کې دلته غواګۍ وایو دا مو ته شریک کا چې کتونکي نورم به واضح شي او به خبر شي چې یاره دا کم ظلم په دې هسپتال کې روان دی زه خپلې مینې باندې هم غږ کومه په ایم پی ایم کومه او دغلته کې د تحصیل یو چیرمین دی چې باغي سړی دی یوه پیره د مڼې نه ودرېده د پارټۍ صاحب بغاوت وکړه غداري وکړه بیا هم پې قوم اعتماد وکړه هغلی وټ ورکړه دوباره هغه بیا د تحصیل چیرمین شو
لہٰذا په ده پسې ما ډېرې منډې ووالې په دغه سانحه کې م وروستي بیا چې زما څه کم ظلم کېږي په هغې کې م صاحبه د دې ځایږي نه مونږ روان شو پېښور ته خپل مریض هم ورساو په پی آی سی اسپتال کې زه د پی آی سی اسپتال د ډاکټرانو د سټاف بې حد مشکور یم یو سیکنډ هغوی زما د والدې صاحبې په علاج او په ټریټمنټ کې غفلت نه دی کړی خو د بده مرغه هغې ته د ایمرجنسي ټریټمنټ نه میلاوېدو په وجه د هغې د زړه 50% حصه ډډ شوې وه او د هغې ګردې ناستې وي نو هغه 4-5 ورځې په هغه اسپتال کې زیر علاج وه د هغې نه پس ګردو اسپتال ته موږ شپ کړه او د ګردو د اسپتال نه په 18 اګست بیا په دغه اسپتال کې اډمیټ شوه په 19 اګست هغه وفات شو د دغه ډیټ سرټیفیکیټ هم د هغې په دې سکرین تاسو وچلوئ صاحب موږ راغلي یو د هغې قبر تدفین شوی دی په کار خو دا د اخلاقي ډاکټرانو لا ډاکټر خو یو داسې شی ده تاسو وی چې مسیحا دی د پلار او د مور درجه که داسې ته دیو له ورکې نه ورکولی شي د یو شفقت اداره ده صاحب زموږ څه دا ظلم وشو چې دې ډاکټرانو د مسټیک دپاره کال ونه کړه چې زموږ نه غلطي وشوه ستاسو مریض زموږ نه د غفلت د لاسه لاړه او هغه وفات شو صاحب موږ ته دا هیڅ قسم له ډاکټرانو نه معذرت کړی دی مور بیبي وفات شوه نه د هغې تعزیت له چې د پښتنو په معاشره کې په پښتنو په کلچر کې دا خبرې شامل دي چې یو سړی وفات شي او دغه شان د غفلت نه یا وفات شي یا نه خو دشمن هم د هغې د وال او لاسنیوي له ځي صاحب دا هم نه ده شوي دغه کومه ویډیو چې را د دې نه زه ټارګټ شوی یم دا ویډیو په فیسبوک باندې شیر شوې ده څه دومره وایرل هم نه ده خو دې ډاکټرانو ته رسېدل او د دې نه زه ذاتي ټارګټ شوم وروستی حمله ډاکټرانو په ما باندې دا وکړه چې دغه اسپتال په څنګ کې د کوارټرو سا زما ذاتي پلاټ دی چې د ابا او د اجداد نه ماته پاتې دی لہٰذا دغه پلاټ دا ډاکټران راپاسېد او د دې انتقامي کاروایي په وجه باندې چې دی لږ زموږ د اسپتال نه ویډیو کړې ده او زموږ د اسپتال بدنامي شوې ده او دی زموږ نه نشي خلاصېدی صاحبه د دې ظلم نه اخوا ظلم زما صدا وشو چې دغه تصویران او ویډیو ته ټوله شریکه کړه چې کتونکي د دې نه واضحه پوه شي هغوی ته پته ولګي دې کې نه څه بلیک میلینګ شته او نه موږ د چا څه په دغه باندې لګي او نه موږ څوک بدنامول غواړو د خدای په پلاټ قبضه وکړه په پلاټ باندې صاحب قبضه وشو او زما پلاټ چې کوم دی یو کمرشل پلاټ هغه نن کمرشل شو ډاکټر ته مې یو لوکل جرګه سیستم دی دا مې راوسته او کمیټې مې راوسته د اسپتال بلا خلک ایم پی ای او د تحصیل چیرمن ټول ما خلک راوسته خو زما اواز چا وانه اورېده لہٰذا زه مجبوره شوم چې زه میډیا د خپل بیان ریکارډ کړم زه د پاکستان تحریک انصاف نظریاتي کارکون یم زه په خپل سی ام باندې هم غږ کوم چې صاحبه زما د 2008 نه د 2024-25 پورې قربانۍ دي زما او زما د خاندان ولې زه نظر انداز شوم زما مور مړه شوه غفلت زما څه وشو په کار خو دا و چې سزا ډاکټرانو ته میلاو شوې وې د هغې سزا خو ما ته میلاو شوه یو مې شاید به مور وفات شو بله سزا دا میلاو شو چې زما کم کمرشل پلاټ و هغه باندې ډاکټرانو قبضه واچوله او دغه شانته کې زما پلاټ قبضه شو زه سی ام ته غږ کوم چې سی ام صاحب په بره دیر کې چې کم قایدین دي زما ایم پی ای دی ایم این ای دی د تحصیل چیرمین دی ستاسو ایم این ای څه نامه ده د ایم این ای ثابت الله دا د دې ځای دی د دې ځای دی صاحب زه په دې ټولو باندې غږ کوم چې دیو ته د لګام واچولی شي او دیو قبله دې خپله درسته کړي لہٰذا په بره دیر کې په زرګونو کارکونان داسې دي چې دیو ذهني ټارچر کړه او هغه مایوسه دي دې پارټۍ ډېر مایوسه کړه نو که دغه شانته کې کار کېږي دا خو د عمران خان ویژن نه دی او د عمران خان سوچ نه دی دیو چې په دې کوم سوچ لګیا دي شاید به په دغه ځای کې داسې یو طاقتوره مافیا ده چې اسپتال د دیو د لاسه مکمل یرغمال او مفلوج دی په سرکاري بلډینګ باندې قبضه ده په سرکاري ډاکټر قبضه ده په دوايانو باندې قبضه ده او دغه رنګې په هر څیز باندې د هغوی قبضه ده هغوی ته څوک لاس نشي اچولی ولې هغه طاقتور خلک دی زه طاقتور نه یم زه یو شریف سړی یم او د لوی او د کبر مې توبې هر قسمه لار راځي خو ما د امن د شرافت ما چغې ووالې په هر دروازه مې وټکوله ما ته انصاف میلاو نه شو سی ام صاحب ما ته د انصاف میلاو شي د دغه خلکو چې دا کومه د عمران خان نظریه سه غداري وکړه زما سه وکړه زما جایز مطالبات دي زه د 400 ډالر نه یم په کار داره چې زما आवाज دی اورېدلی وي بجای د طاقتور په پرړه کې هغوی کاڼي واچول او د هغوی چې کومه پرړه هغې په ما باندې باري کړه او په ناجایز طریقه باندې دیوالونه وشو لہٰذا زه د خپل هیلث ډپارټمنټ د تمامو سربراهانو نه د خپل هیلث منسټر نه د ډي جي هیلث نه او د خیبر پښتونخوا د هیلث کیر کمیشن نه مطالبه کوم اجازانه درخواست کوم چې لہٰذا دغه پېښور نه یو ټیم ساز کوي او د دې اسپتال ویزټ تاسو وکئ تاسو تحقیقات وکئ وګورئ په دې اسپتال کې څه نه دي روان صاحبه زما څه چې کوم ظلم شوی دی پاک شفاف تحقیقات انکوایري دي وشي لہٰذا که دغه شانده کې ونه شو نو زه به بیا مجبوره شم ټوپک ته به لاس کمه نور به تبعی جوړه کما په دغه ځای کې د طاقتورو خلکو په اسپتال باندې قبضه کړې ده
په ناجایزه طریقه باندې په خپل بلډینګونه اساس کړلي او زما چې کوم ذاتی پټې د ذاتی پلاټونو قبضه کوي پلاټونه کوي. بل خبره زما دا شاهد بای چې لارې بندول د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. زه د انساني حقوقو لپاره چې دا کومې دولوي ادارې کار کوي په پاکستان کې د نیشنل کمیشن فار هیومن رایټس په نوم باندې او د هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان په نوم باندې زه په دې باندې غږ کوم چې راشي او د دې خبرې تاسو تحقیقات او انکوایري وکړئ ځکه زما سره ظلم شوی دی زما سره زیاتې شوی دی. زه د پاکستان شهري یم زه یو غریب شهري یم زما لارې ولې بندېږي تاسو نوټس والی په دې کې او زما د خبرې تحقیقات او انکوایري وکړئ او مال انصاف راکړئ. بله خبره دا ده په بره دیر کې زمونږ په بره دیر کې سلطان خیل پندخیل یو نوم لري د دیو د ګرینډ جرګې په نوم باندې یو جرګه ده یو لوی جرګه ده په هغې کې مختلف سیاسي مشران دي او د هغې ډېر ښه کار دی په میډیا باندې هغه چې څومره ستونزې په میډیا هم راوړي. په دغه کې د بره دیر د عوامي نیشنل پارټۍ صدر راجا میر زمان صاحب دی. زه دلم دعوت ورکوم تمام خپلو مشرانو له دعوت ورکوم چې وروره راشئ د امن او د انصاف غږ مې کړی دی زما اواز واورئ دا اواز زما دومره کمزوری مه ګڼئ سبا به د دې اواز نه ډېره غټه مسله سازه شي بیا به ټول خلک وایي چې یاره په کار دا و چې د دې هلک ته انصاف میلاو شوی وی. وروره جاړم نه چغې نه وامه خپل فریاد کوم او ښه په صحیح معنوي کوم او په ټوس به زما څه ثبوتونه را سره دي تمام ریکارډ زما سره دی د ډاکټرانو خلاف نه یم خو د دیو د کار خلاف یم. زه خپل هیلث منسټر ته یم پی ای ته یم او ایم این ای ته یم چې ستا ډاکټر دومره تکړه دی چې د انچارج د ودې نه دی دومره غلطه پیدالي زی بره کوارټرو ته دی ګیټونه لګوي بغیر نقشې او بغیر طریقې ستا په دغه هسپتال کې دویم ګیټ ستا او دیو یو ګیټ استعمالوي ولې استعمالوي د تقاطرو په فیور کې نه دی تقاطر نه غواړي چې په دې هسپتال کې دویم ګیټ ولګي. وروره زما د ډیلیوري چې څومره زنانه دي هغوی ته تکلیف دی لیبر روم د هسپتال په هغه سر کې دی او مین ګیټ په دې سر کې دی زنانه په 300 میټر کې راځي هغه یوټرن کوي مړه شرم دی وکړي حیا دی وکړي مړه ضمیرونه د دې قسم په خدای دا د 500 لایق خلک دی ته دویم ګیټ څنګه نه لګې ته راشه ته دومره تکنی راشه زما ځمکې ته دغه مه کوه ګیټونه مه لګوه دا زما خپل ذاتي پلاټ دی او زه د دې علاقې سړی یم زما څه هر څه شته دی صیبه زما لار ده د 100 کالو نه زما لار ده په دغه ځای باندې په دې کوارټرو کې 1500 سکویر فوټ زما د دې پټي لار وه چې کور ته به په عزت لمه د عام ولس لار وه هغه دیو قبضه کړې ده د هغې په متبادل کې نه ماته لار میلاو شوې ده او نه د هغې وس میلاو شوی دی بیا هم د دیو سره ما کوآپریشن کړی دی او هیڅ قسم له شور شرابه او سرکاري بلډینګ ته ما هیڅ څیز ته نقصان نه دی رسولی صاحبه زما څه ظلم شوی دی دغه تمام تر ویډیوګانې دې وچلیږي زه د ټولو وروڼو نه د پښتنو نه دغه یو جزانه درخواست ورته کوم چې زما څه په دې موقف باندې د ظالم خلاف ودرېږئ د ظالم خلاف ودرېده دا یو جهاد دی او په دغه جهاد کې به تاسو حصه والی دغه په چوړن اسپتال کې یو لوی مافیا ده سرکاري دوايانې راځي د خدای په ذات مې د قسمي که هغه عام ولس ته میلاویږي عام ولس ته دا دوايانې نه ورکوي په خپل منځ کې کمیټمنټ کوي په دې باندې ګډ جوړ کوي او دا په خپل منځ کې شي یا ملک للیږي یا خان للیږي او بله خبره دا ده د دې ډاکټرانو سره د ریسي اسپتال د ډاکټرانو سره د مچۍ دم هم نشته دی چې زموږ څومره مریضان راځي صاحبه نه د دې اسپتال نه لا علاج ځي یا ته مرګري ته ځي ریپورټ ته مرګره مړه شرم پکار دی زه د علاقې مشرانو ته ویم زه د سیاسي خلکو ته ویم دا هم څه بلا راوستې په دې اسپتال کې هم کېنوله لږه حیا وکئ لږ تمیز وکئ د دې قوم د بلایي سوچ وکئ د دې خپلو جیبونو د دې رشوت او د دې ډاکو د دې غلا د دې نه لږ قلار شي د الله د رضا دپاره قوم هم تباه کړه دغه خبره قوم هم وشرمو نو داسې کار مه کوئ او زه په اخره کې خپل چې څومره قانوني رونه دي زما لیګل خلک دي د ملک بر د عدالت عظما معزز جج صاحبان وکلا برادري زه ټولو ته ریکویسټ کوم چې لهذا زما سپورټ وکړي په دې خبره کې زه یو مظلوم یم چې زه داسې لار اختیار نه کوم د بدامنۍ چې د هغې نه په معاشره کې او زموږ په ملک کې فساد خور شي او په اخره کې زه یو خبره کوم زما چې څومره نقصان وشو شاید لاله په اول نمبر باندې ذموار زما د دغه تحصیل چیرمین دی او په دویم نمبر باندې دغه ډاکټران دي په دریم نمبر باندې د اسپتال کمیټي ده دې خلکو زما سره ظلم وکړو زما سره زیاتې وکړو لهذا که ما د فریاد او د انصاف دروازې ستړې کړې ما ته انصاف میلاو نه شو نو د خدای په نوم مې د قسمي والله تالله بالله چې زه به ټوپک راچوتوم زه به داسې کار کوم چې د چا خبره چې د ټرمپ اخبار سرخۍ ته وخیږي بیا والله چې دا شته جیداد به مې هم ختم شي نسل دا ماشوم بچی مې دا وښایه دا قسم مې دي که ما ځان ته نقصان ورساو یا مې به خپلو بچو ته ورساو یا مې بل چا ته ورساو تمام تر ذمهداري به شاهد لاله په دغه د پاکستان تحریک انصاف په دغه ټیمانو باندې چې دغه قابض دي په دغه ځای کې لسته کسه چمچې پیدا کړي دي څوک ولا په فیسبوک باندې کمپینې کوي او پوسټونه ولا کوي ناجایز کارونه کوي د خپل ټیم دی د عمران خان د ویژن خلاف دي
د عمران خان ننم چې کوم د دیو د لاسه په جیل کې دی نه د عمران خان ته څه سپورټ میلاویږي او نه یې ورکر ته میلاویږي د دیو زمونږ د ووټ هیڅ قسم له څه پیدا نشته دی. لہذا زه خپل نمبر منشن کومه چې څومره پښتانه دي او غیرتیان پښتانه دي او په غیرت باندې زما څومره ایم پی ایس دي ایم ان ایس دي زما سیاسي حریف دي زه ټولو ته وایم چې وروره زه ستاسو یو پښتون رور یم. زه د معاشرې داسې یو سړی یم چې الحمدلله څه کریمینل اکټیویټیز زما نشته دی هیڅ قسم له په ما باندې. زه یو شاعر یم زه غواړم چې امن راشي خو دا خلک بدامنۍ ته مونږه محتاجه کوي او په مونږ زور راولي چې دوی داسې لار اختیار کړي چې په دې علاقه کې یو بدامني او دغه شانته کې یو ناخوشګوار ماحول پیدا شي. نه لہذا زما دا نمبر دی 035744 740 په دې زما واتساپ هم دی. ټول پښتانه ملګري زما سره په دې باندې رابطه هم کولی شي. څه قسم له زما سره به تاسو په دې مسله کې ستاسو ښه سلوشن یو ښه حل ستاسو سره زه به ستاسو مشکور یم. ډېره مهرباني د خپلو ځانونو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان والسلام. صاحب چې یو خوا د مورجانه د دنیا نه رخصت شي او بیا په سرکاري اسپتال کې ته منډې وې او تا ته نه ډاکټري په ایمرجنسي کې نه ایمبولینس شي بیا د دیو شیرې درې د سره شروع کې پېښور ته ځي او مور دې وفات شي او بیا که دې هلته د خپل غږ دپاره ویډیو کلیپ وکړو چېرې دلته ډاکټران ناست دي تنخواه اسپتال دی دلته سہولت نشته ډاکټر نشته په ایمرجنسي کې کمپاوډر نشته ایمبولینس نشته او هغه ویډیو د منظر عام ته راشي او بیا ډاکټر ستا یو وټۍ وړه غونته کړي او ستا د سر د سوري ځای په هغې دله قبضو کړي هغه هم دله د اسپتال سره ټچ کړي. نو بیا شاعر دی شاعران ډېر حساس خلک وي دا په معاشره کې امن خوښوي د امن پیغام ورکوي او بیا هغه دومره مجبوره شي چې هغه خپل بچي ته ګوري چې سبا به د سره زه څه کوم پلار خو مې د سر سوری راله پرېښی نیکه مې پلار ته پرېښود او پلار مې ما ته پرېښود خو زه به بچي ته څه پرېږدم هغو زما نه د اسپتال خامارانو قبضه کو او هغه بیا ګرځي کور په کور چم په چم تنظیم په تنظیم ایم این اے ایم پی ایم د هغه غږ نه اوري نو بیا هغه ځای نه باچا وحشت راپاسي د هغه انسان نه بیا ظالم جوړ شي او هغه بیا د بل په وینو نه څنګه چې شاعر صاحب وایي چې زه به څه کوم. نو په دغه کې زه د هوښیارۍ درې هغه خلکو ته که په سیاست کې دي یا د سیاست نه بالا دي چرګمار دي هغه ټولو خلکو ته وایم چې د دې رور سره ودرېږئ په دې کې شفاف انکوایري وکړئ دغه ځای د ده د انتقال په ده پسې دی ثبوت یې د ده سره دی کلی پې ګواه دی او اسپتال یې قبضه کوي نو دې رور ته د انصاف میلاو شي. داسې نه چې د یو شاعر نه سبا له اجرتي جوړ نه شي. مننه به